خوږو خویندو ورونو، خدای دې وکړي چې راته روغ رمټ وئ او ورځې مو په خیر تېرېږي او د کرونا په هکله مو دولتي غوښتنې منلې وي څنګه ځانونه وساتئ او د علمای حق خبرو ته مو غوږ نیولی وي. کرونا جدي مریضي ده، نړۍ یې اخیستې ده، باید موږ هر وخت هغه غوښتنې په ځای کړو چې ډاکټران او دولت راته بیا اعلانوي. ملګرو، د ډیویډ جونز ممکن چې نن یې آخري برخه وي، پاڼې یو څه ډېرې دي خو ممکن چې ویې لولو، دا به یې آخري برخه شي. ممکن ګورو به که انټرنیټ ستونزه پکې جوړه نه شوه، خدای مه کړه. ډیویډ جونز اوس سپین ږیری شوی دی. ډیویډ جونز اوس تقاعد شوی دی، پنشن شوی دی. بغدادي پیر یادومه دغه کومې لیکنې چې کړي دي. نو دا اوس ډیویډ جونز په خپله لیکي په کوم تاریخ کې؟ په 1960 کې د اپریل 26مه او لیکنه یې کړې ده په لندن کې، خو یاداشت د کوم ځای لیکي؟ د ایټالیې یاداشت لیکي. اوس یې راته وایي 1960 کال د اپریل 26مه. تیر مازدیګر تلویزیون ته ناست وم، 83 کلن یم، غوږونه مې درانه دي له غوږۍ پرته، یعنې له هغه آلې نه چې اواز پکې سم واورې، له هغې نه پرته نشم اورېدی، یعنې اواز سم نشم صحیح کولی. غږ سم نه اورم. یو دم پر تلویزیون یو تور او سپین عکس راغی. دا څېره شناخته راته وایسېده. دغه په تلویزیون کې چې څه راښکاره شول، یو څېره وه، یو سړی و، داسې شناخته غوندې راته ښکاره شو. پر ذهن مې فشار راوست. د افغانستان پخوانی پاچا امان الله خان د ځوانۍ عکس و، انځور و. په بیړه ودرېدم، د تلویزیون غږ مې لوړ کړه. امان الله خان د سویس په یوه روغتون کې له وطن نه لیرې په بېکسۍ کې ساه ورکړې وه. بیرته پر څوکۍ کښېناستم، پر اوږه مې څه ولګېدل. د 7 کلن لمسي کوچني لاس و. ماشوم په حیرانۍ راته وویل: نیکه ته ژاړې؟ ځان ته مې پام شو، ما په رښتیا ژړل، خو ولې نه پوهېدم. کوټې ته لاړم، کتابونه مې ولټول. له کلونو وروسته مې د یاداشت کتابچه راواخیسته. ومې کته، وروستی یاداشت مې 21 کاله مخکې لیکلی و. په دې کلونو کې مې امان الله خان یوازې یو ځل ولید. په 1955 کال کې مې مور مړه شوه، 90 کلنه وه. وصیت یې کړی و چې جنازه به مې خپل پلرني وطن ایټالیا ته وړی. مور مې په روم کې، یعنې په ایټلي کې، خاورو ته وسپارله. منی و، د ایټالیې هوا تر لندن نه توده لګېده. یعنې د ډیویډ جونز مور د ایټالیا وه. نو مور یې دا ورته وصیت کړی و چې کله مړه شم ما خپل پلرني ټاټوبي کې ښخه کړئ. په دې خاطر له لندن څخه ډیویډ جونز راغی
اټلی ته په روم کې خپله مور خاورو ته وسپارله. کوټې ته لاړم، کتابونه مې ولټول. له کلونو وروسته مې دا یاداشت کتابچه راواخیسته، ومې کته. وروستی یاداشت مې 31 کاله مخکې لیکلی و. په دې کلونو کې مې امان الله خان یوازې یو ځل ولید. په 1955 کال کې مې مور مړه وه، 90 کلنه وه. وصیت یې کړی و چې جنازه به مې خپل پلرني وطن ایټالیا ته وړئ. مور مې په روم کې خاورو ته وسپارله. منی و، د ایټالیا هوا تر لندن نه توده لګېده. فکر مې وکړه توده هوا مې هډوکو ته ښه وه. څو ورځې په ایټالیا کښې پاتې شوم. یوه ورځ مې امان الله خان په ذهن کې راوګرځېد. پوهېدم چې په روم کې اوسي، خو دقیق ادرس یې نه و رامعلوم. د افغانستان سفارت ته ورغلم، بانې یې کولې. نه پوهېږم چې ولې یې له پخواني پاچا سره زما لیدل نه خوښېدل. په سخته مې قانع کړل. ادرس یې راته ولیکه، یعنې ادرس یې راکړو. کاغذ ته مې وکتل. پخواني پاچا د ښار په تر ټولو غریبه برخه کښې اوسېده. کاغذ ته مې وکتل. پخوانی پاچا د ښار په تر ټولو غریبه برخه کښې اوسېده. یعنې هغه منطقه چې ډېر غریب خلک به پکې اوسېدل، په هغې کې امان الله خان کور درلود. یو سهار مې ټیکسي ته لاس ورکړه. 20 دقیقې وروسته د یوه پارک پر غاړه کښته شوم. یوې ځوانې نجلۍ ته مې کاغذ ونیو. شمال لور ته یې ګوته ونیوله. مجبور وم، باید په پارک کې تیر شوی وای. پر ژیړ چمن ژیړې پاڼې پرتې وې. څو ماشومانو فوټبال کاوه. زاړه کسان پر اوږدو څوکیو لمر ته ناست ول. مخکې لاړم. سرې او ژیړې پاڼې مې د بوټو تر تلیو لاندې کېدلې. یو ځای ودرېدم. بیرته مې شاته وکتل. یو څوک پر اوږده چوکۍ ناست و. اخبار یې وایه. نږدې ورغلم. دا غټې سترګې شناخته راته وایسېدې. مخامخ ورته کښېناستم. حساب مې وکړه 62 کاله، یعنې 62 کاله تیر شوي دي. نه وم غلط. امان الله خان به په 62 کلنۍ کې خامخا همداسې داسې څېره درلوده. دا مخامخ سړی ورته ناست دی. نو دی فکر کوي ډیویډ جونز چې که 62 کلن وي امان الله خان، نو همدغه قواره چې دا سړی ناست دی دې ته به ورته وي. ښه، نه وم غلط. په 62 کلنۍ کې خامخا همداسې څېره درلوده. ورنږدې شوم. پر سړي مې سیوری ورغی، یعنې سیوری مې ورباندې ورغلی. شپو خولۍ یې له څوکۍ ورپورته کړه. کښېناستم. په انګلیسي مې وویل هو، کښلې هوا ده. غټې کڅوړنې سترګې یې راواړولې. موسک شو، یعنې ویې خندل. لنډ ځواب یې راکړه ډېره خوندوره هوا ده. دوی اوس سره پې نه ژني، خو ډیویډ جونز ورباندې شکي شوی دی چې یاره دا سړی به امان الله خان وي. ور ومې کتل. د زاړه خو پاک بلاپوش ګروي تڼۍ یې تر غاړې پورې تړلې وې. له لرې یې د مخ ګونځې دومره ژورې نه ښکارېدې. ټپ شو. توپ پر اخبار او بیا د سړي پر اوږه ولګېده. یعنې ماشومانو لوبې کولې. یو ماشوم راغی، بخښنه یې وغوښته. سړي توپ
ورواخیست د ماشوم پر سر یې لاس تیر کړه توپ یې ورته ونیو ماشوم مسک شو مننه یې وکړه یعنی امان الله خان څومره د رحم نه ډک سړی و له ماشومانو لپاره هم له لویانو لپاره سړی بیرته اخبار ته وکتل په انګلیسي مې وویل په ماشومتوب کې د کومه لوبه خوښېدله سړی را وکتل ویې خندل د آس سورلی بیرته یې سر وځړېد یعنی اخبار یوه شپه ناست و بیا ورو ولاړو ګام یې واخیست په پښتو مې وویل میلمه یوازې پرېږدې یوه شیبه ناست و بیا ورو ولاړ شو جګ شو د چوکۍ نه ګام یې واخیست په پښتو مې وویل میلمه یوازې پرېږدې نیغ یې راته وکتل سترګې یې وځلېدې په خوند یې وویل افغان یې راغی تر لاس یې کش کړم ودرېدم تر ډېرو یې په غېږ کې نیولی وم نه یې پرېښوم یعنی خوشحاله شو مینه یې راباندې ماته شوه چې دا خو افغان دی ومې ویل نه پرنګی یمه انګریز یمه ویې ویل ټوکې مه کوه پرنګیان او داسې صافه پښتو ډېر سره لرې دي ومې ویل ډیوډ جونز یم په 1919 کال کې ارګ ته درغلی وم 3 کسه وو د چانسلر لیک مو دروړ په کابل کې مو د خپلو څو نمایندګانو پاتې کېدا غوښته د سړي لاسونه مړه شول تر څنګ مې کښېناست سر یې څو ځله یوې بلې خواته وخوځاوه یو دم یې وخندل پیرنګیانو دلته هم نه یم درنه خلاص ومې ویل خو اوس مې تقاعد اخیستی یعنی پنشن مې اخیستی له سیاست سره کار نه لرم ایټالیا ته مې د خپلې مور جنازه راوړه ته مې په ذهن کې راوګرځېدې لیدو ته دې راغلم امان الله خان ودرېد تر لاس یې ونیولم په مسکا کې یې وویل راځه کور ته خو بیا راځه کور ته بیا ونه وایې چې یوه افغان بوډا په پردي وطن کښې خپله میلمه پالنه هیره کړې وه تر پارک ووتو تنګه کوڅه راغله امان الله خان په یوه زاړه کور کې اوسېده پورته وختو وړه کوټه وه پر زاړه رنګ خوړل شوي غالۍ یو کټ کوچنی میز 2 چوکۍ ښکارېدلې کښېناستم شاوخوا مې وکتل وړه المارۍ له کتابونو ډکه وه پورته د لرګي په چوکاټ کې کلمه نیول شوې وه کټ ته نږدې په تاقچه کې د جای نماز پر سر کوچنی قرآن شریف ایښی و دا هغه امان الله خان و چې دغه ملایانو طالبانو اخوندانو به پسې ویل چې دا کافر دی امان الله خان د باندې ووت زاړه وره چولی درلودې غږ یې راته یو چاته یې وویل څه مو پاخه دي ښځینه غږ راغی لوبیا امان الله خان وویل میلمه لرم کابلی پلاو پوخ کړئ ښځینه غږ وویل غوښه نشته یو څوک پسې ولېږه دروازه خلاصه شوه امان الله خان بیرته راغی ویې ویل کړکۍ ته کښېنه کوټه سړه ده څوکۍ مې وکښوله د لمر وړانګې مې اوږو ته سیخې شوې امان الله خان پر کټ کښېناست ویې خندل اوس مې نو سم زړه ته ولوېده چې ډیوډ جونز یې فکر کوم چې یو ځل مو بیا هم سره لیدلی و هو زه او سفیر دې په نیمه شپه کې در وغوښتو ویل دې چې انګریزان د افغانستان په شمال کې مداخله کوي خلک یې مسله کړي دي سفیر ته دې د هغه لخوا امضا کړي سند ورکړه ورته ودې ویل چې په 72 ساعتونو کې به له افغانستانه وځي یوه اونۍ وروسته د زموږ انګریز جاسوس اعدام کړه
امان الله خان سړه ساه واخیسته. ای پیرنګیانو حق مو وطن مو را غرق کړه، حق مو وطن مو را غرق کړه، ومې خندل ته هم ګرم وې ډېر تیز تللې، راته وې کتل څه یې ونه ویل. د کوټې دروازه وټکېده، امان الله خان ولاړ شو، بیرته له پتنوس سره راغی، 2 ګیلاسه یې له شنو چایو ډک کړل، کړکۍ ته ودرېد، ویې ویل هغه ماشومان وینې؟ د باندې ورته اشاره وکړه په لاندې په پارک کې چې هغه ماشومان وینې؟ امان الله خان ورته وایي. ودرېدم، لاندې پاک سوتره او صحتمند ماشومان روان ول، خندل یې، په ملاو پسې د مکتب بکسې تړلې وې، په ملا پسې د مکتب بکسې تړلې وې. امان الله خان وویل دا ماشومان بچي نه جارو کوي، په دوو اوزو پسې هم ټوله ورځ نه دی روان، یعنی په 2 اوزو یا پسونو یا مال پسې نه دی روان، رمو پسې. لوږه نه پیژني، مکتب ته ځي، خاندي، تفریح لري، تلویزیون ته ګوري، غم نه ویني، د ټوپک ټک یې نه دی اورېدلی، روغ دی، له ژونده خوند اخلي. غلی شو، ویې ویل دا هغه دوکان تر مخ ناست بوډا زموږ ګاونډي دی. دا امان الله خان ورته وایي ډیوډ جونز ته. د کړکۍ نه د باندې ګوري او امان الله خان ورته وایي چې هغه سړی ویني زموږ ګاونډي دی، سپین ږیری دی، 45 کاله یې په یوه فابریکه کې کار وکړه، اوس قرار ناست دی، د تقاعد د پنشن پیسې ورته راځي، نه زوی ته احتیاج دی نه لمسو ته، تر مرګه به په ګېډه موړ او پر تن پټ وي. دا هغه دوکان پر تن پټ وي. هغه بله ځوانه ښځه ډاکټره ده، 8 ساعته کار کوي، خو 14 ساعته هوسا ژوند لري، کونډه ده خو دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپلو اولادونو درس، روغتیا، خوراک، تفریح ته ورسیږي. دا امان الله خان ورته وایي. دا د روم تر ټولو غریبه سیمه ده، خو کورونه یې 24 ساعته برق، برېښنا لري، ګاز او اوبه لري، کوڅې یې پخې دي، مکتب او روغتون نږدې دي. په دې ټوله غریبه سیمه کې به یو سوالګر هم ونه ویني. غلی شو، بیرته پر خپل ځای کښېناست، پیاله یې ور پورته کړه، ویې ویل سم وایې، زه تیز تلم ځکه وخت کم و، ما ویل چې په خپل ژوند کې یو پرمختللی افغانستان ووینم، داسې وطن چې اوسېدونکي یې د دې خلکو په څیر آرام ژوند ولري، لوږه ونه پیژني، تعلیم وکړي، د ځان او نورو په حقوقو پوه شي، ښه او بد ور معلوم وي او په کورونو کې د مورچو د جوړولو پر ځای د کتابونو ځای جوړ کړي، نور یې په یوه او بل نوم غلط نه کړي. یعنی دا مې ارمان و، امان الله خان ورته وایي. ایټالویان لا 2مې نړیوالې جګړې راووتل، ټوله ایټالیا خاورې شوه، خو خلک یې پوه او تعلیم یافته ول. په 10 کلونو کې بیرته ایټالیا کړه. اوس موټرې او طیارې جوړوي، خو زما خلک بې سواده ول، ماغزه به مې ورسره وخوړل، په عادي خبره کې به یې قناعت نه کاوه. دا اوس د افغانستان د خلکو نه دی ګیله لري، ژړا لري. امان الله خان هغه خبرې کوي. غلی شو، یو دم یې ترخه وخندل. یو وخت څو سپین ږیري راغلل، دوی په کابل کې روان ریل لیدلی و، اورګاډی. غوسه یې نه کنټرولېده د هغو سپین ږیرو. ویل یې چې ښار ته دې د اوسپنې شامار راوستی دی، د اوسپنې مار دې راوستی دی، خوراک یې اور دی، شیطان یې چلوي. ورسره ووتم، په ریل کې مې کېنول،
دوره مې ورکړه، پوه مې کړل چې ریل د مسافرو او تجارتي اجناسو د انتقال لپاره تر ټولو ارزانه او ګټوره لار ده. ورته ومې ویل چې دا ریل له اوسپنې او لرګیو جوړ دی، د ډبرو په سکرو کار کوي، بني آدم یې چلوي، هر څه یې په خپلو سترګو ولیدل. خو کله چې ریل ودرېد بیرته یې همهغه پخوانۍ خبره راواخیسته، تور شیطان او د اوسپنې خامار یې نه غوښت. یعنی بیا هم ویل چې نه دا بیا هم شیطان دی. خو خیر ملګرو دلته به ځینې خبرو ته پام کوو. امان الله خان پورې خو دا خبرې د تړلې دي، خو اوس ګواه خو نشته چې دا خبرې رښتیا هم امان الله خان کړي دي. ځینې ځایونو کې کیدای شي چې ډیوډ جونز داسې خبره ور اچولې وي چې موږ ناامیده کړي، داسې مو ناامیده کړي چې یعنی افغانان په آینده کې هم ممکن چې جوړ نشي. نه، موږ به د داسې خبرو د داسې زهرجنو خبرو نه تاثیر نه اخلو. موږ باید یو امید ولرو، باور ولرو او خپل ځوانانو ته په تمه شو چې دا کولای شي چې یو قوي افغانستان جوړ کړي. ریل می ورته پکې بومې تلل، سفر یې پکې وکړو، ویې کتو، بیا هم فکر کوو چې دا شیطان دی. راډیو یې نه منله، ویل یې چې په منځ کې یې واړه واړه شیطانان ناست دي، خلک له دینه باسي. ټلیفون کوپر ورته ښکارېده، ویل به یې چې له دینه اوښته یې له شیطان سره غږېږي. دې خلکو ان په پخه خښته او پوخ دیوال کې هم شیطان لیده. پوهېږئ چې ولې؟ علت یې بېسوادي وه. ما باید دا ستونزه حل کړې وای، مکتبونه مې جوړ کړل، غوښتل مې چې دا خلک له تیارې راوباسم، په هر څه یې پوه کړم، خو دوی مکتبونه هم نه غوښتل، د کوپر ځال یې بللې. ومې ویل نو فکر نه کوئ چې په داسې یوه ساده او بېسواده ټولنه کې ترکیې ته د نجونو لېږل ښه نه و. امان الله خان پیاله ور ډکه کړه، سړه ساه یې وایسته. په ټول وطن کې ښځینه ډاکټره نه وه. ډیوډ جونز ورته وایي چې نو په داسې حالاتو کې ترکیه ته د نجونو لېږل ګټور و. او امان الله خان ځواب ورته وایي په ټول وطن کې ښځینه ډاکټره نه وه. و ډیوډ جونزه، ښځې به په ډیرو عادي ناروغیو مړې کېدلې. فکر مې وکړه په ټولو اسلامي هیوادونو کې ترکیه ښه راته وایسېده، تر عربو مخکې وه. ما باید په خپل وطن کې ښځینه ډاکټرانې درلودای، سلامت پوهنتون، استادان، لابراتوارونه، کتابخانې، خو مې غریب افغانستان ته نشوای راوړلی. چاره نه وه. نجونې او هلکان مې ترکیې ته ولېږل. د شرعي خلاف کار مې نه ګاڼه. ترکیه اسلامي هیواد دی، د نجونو لیلیه، هاسټل، خوراک، څښاک، هر څه بیل وو. ومې ویل د چادري په اړه څه وایې؟ تا په کابل کې چادري منع کړه. امان الله خان سر وخوځاوه. زه دیني عالم نه یم، خو اسلامي نړۍ مې لیدلې ده، مطالعه لرم. ما په یوه اسلامي هیواد کې هم دا ډول شنې رنګه چادریانې ونه لیدلې. زموږ د خلکو لوی مشکل دا دی چې دین او رواجونه یې سره ګډ کړي دي. زه به د بند فابریکې، برق، سړک، پل، پلچک، مکتب، پوهنتون د جوړېدو په باره کې ورته غږېدم. ګټې به مې ورته بیانولې. د دې شیانو په جوړولو کې به مې د خلکو همکاري غوښته، خو دوی به په هر څه کې ښځې راګډولې. پوخ سړک او په موټر کې هوسا تګ ته یې پام نه و. ویل به یې چې نه، بیا به له روان موټره زموږ کورونه او د کورونو په منځ کې زموږ ښځې ښکارېږي. د مکتب او پوهنتون په ګټو به مې خوله ستړې شوه، خو په آخر کې به یې راته وویل چې نجونې مو په کوپر او فاحشې ته مه باسه. د روغتون فایدې به مې ور یادې کړې. ویل به یې چې ته عیاشي غواړې، تورسرې به مو څنګه له کوره د باندې وځي. خوار ځواکه ماشومانو او ښځو ته مې د تقویې دواوې ور ولېږلې، خو خلکو
اور ور واچاوه. ویل به یې چې پاچا د اسلامي امت ویل به یې چې پاچا د اسلامي امت یو دقیقه ویل به یې چې پاچا د اسلامي امت د ډېرېدو مخالف دی. دا دوا زموږ ښځې راوچوي، اولاد نشي پیدا کولی. ما به وطن د پرمختګ خبرې ورته کولې، خو دوی به خامخا بل پلچک دیوال پوخ لښتی د ښځو له نوم سره تاړه. له ښځې نوم سره تاړه. په دې کې خو زموږ ښځې راځي، خلک به یې مخ وویني، بې بندو باره به شي، یعنې بې پردې به شي. دوی هر څه ته بدبینه ول. هر پرمختګ یې خامخا د ښځو د مخونو له لوڅوالي او عیاشۍ سره تاړه. امان الله خان اوږدې خبرې وکړې، سترګې یې لندې وې، یعنې ژړلې. د ډیوډ جونز یادښتونه همدومره ول. سوزان خپل ټلیفون راواخیست، په انټرنیټ کې د امان الله خان نوم ولیکه، د لمسۍ د انټرنیټ کې نوم ولیکه چې کله دا کتاب ختم کړو. د نیکه کتاب یې ولوستو چې نیکه یې څومره زیاتی کړی دی د افغانستان سره، او دغه چې کله ولوست راپاڅېده دا جینۍ او انټرنیټ کې د امان الله خان نوم ولیکه. ګڼې انټرنیټي پاڼې راغلې، یوه یې خلاصه کړه، اروپا او ځینو آسیایي هیوادونو ته د غازي امان الله خان سفر پکښې راغلی و. په مصر کې د مصر پاچا شاه فواد، صدر اعظم او د کابینې غړي مخې ته راوتلي ول. په عکس کې د امان الله خان استقبال ته په زرګونو کسان د ګلانو له ګېډیو سره ولاړ ول. ګڼ لیکل شوي شعارونه ښکارېدل. امان الله خان یې په اسلامي نړۍ کې خپلواکي اخیستونکی اتل یاد کړی و. د مصر مشهورې ورځپاڼې الاهرام لیکلي ول: ای هغو کسانو چې استقلال غواړئ او له ازادۍ سره مینه لرئ، نو له امان الله خان نه یې زده کړئ. دوهم سفر یې ایټالیا ته و. په روم کې د ایټالیا پاچا، ملکه، د دربار غړي، صدر اعظم موسولیني مخې ته ورته راغلي ول. بیا فرانسې، سویس، آلمان، پولنډ، انګلستان، شوروي ته تللی و. هلته یې هم تود هرکلی شوی و. پاچا د افغانستان د پرمختګ لپاره ګڼ قراردادونه امضا کړي ول. سوزان بله انټرنیټي پاڼه راوسته. په دې پاڼه کې د امان الله خان په اړه د نړۍ د سیاستوالو، پوهانو، لیکوالو خبرې را اخیستې وې. په کابل کې د انګلستان د هغه وخت سفیر لیکلي ول: امان الله خان په میړانې، زړورتوب، دوستۍ او ښه مشرتوب کې جوړه نه درلوده. دا سړی د پرمختګ لیونی و. غوښتل یې چې خپل هیواد په لنډ وخت کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودروي. د هند لومړی وزیر جواهر لال نهرو لیکلي ول: امان الله خان فصیح، روانه او قناعت ورکوونکې ژبه درلوده. په خپل سفر کې یې ډېر اروپایي هیوادونه قانع کړل چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، فابریکې جوړې کړي. دې سړي خپل هیواد نړۍ ته ور وپېژاند. د افغانستان حیثیت او اعتبار یې ډېر کړ. فرانسوي سفیر موریس فوشي لیکلي ول: ځوان پاچا په سیاست کې حیرانوونکې پوهه درلوده، ویره یې نه پېژندله. ما په لومړی ځل د جنرالۍ په دریشي کښې ولید. ښکلی ښکارېده، سترګې یې اغېزناکې وې، مقابل لوري یې تر تاثیر لاندې راوست. په خبرو کې به یې موسکا ګډه وه. په ډېرو سختو حالاتو کې هم نه عصبي کېده، نه غوسه کېده. دې سړي خپل هیواد په لنډ وخت کې نړۍ ته ور وپېژاند. د امریکایي لیکوال پولاده د امان الله خان د ملګرو له قوله لیکلي ول: د دارالامان ماڼۍ د یوې غونډۍ پر سر جوړېده. امان الله خان راغی، د ماڼۍ جوړېدو ته خوشحاله و. ویل یې چې د ماڼۍ کارونه باید له نږدې ووینو. خو موږ ورته وویل چې غونډۍ یخ وهلې، ځانونه مو
و ازمایل پورته ختل ناممکنه ده خویږو خو پاچا وخندل منډه یې واخیسته په یوه د غونډۍ سر ته وخوت له همهغه ځایه یې په خندا را غږ کړل ډېره ډوډۍ مه خورئ زما غوندې ورزش وکړئ په افغانستان کې اور د کتاب لیکوالې میرمنې ریاټالي سټیوارټ لیکلي ول د افغانستان پخوانی امیر مغروره او متکبره کسان ول په سخته به یې چاته اجازه ورکوله چې ورسره وویني خو امان الله خان بې کبره انسان و له ګارډ او محافظ پرته به په ښار او کوڅو کې ګرځېده له غریبو خلکو سره به یې ناستې درلودې د هغوی مشکلات به یې لیکل ډېر ریښتونی او صادق انسان و کله چې له کابله ووت نو په غزني او کندهار کې په زرګونو خلک ورباندې راټول شول ټول د پاچا امر ته ماتله وو ویل یې چې د سقاو پر زوی حمله وروړو خو امان الله خان منع کړل وی ویل چې زما پاچاهي د افغانانو په خپل منځي جګړې نه ارزي یو بل لیکوال لیکلي ول په ایټالیا کې د پاچا ژوند سخت و په ناز او نعمت کې رالوی شوی دې سړي نجاري کوله د هیڅ وخت د ایټالیې د حکومت مرستې ونه منلې ویل به یې چې لاس او پښې لرم خیرات ته ولې کښېنم یو وخت یې لاس ډېر تنګ شو د افغانستان پاچا نادر خان ته یې لیک ورولېږه له هغه یې غوښتي ول چې په کابل کې زما یوه ټوټه ځمکه خرڅه او پیسې یې راولېږه خو نادر خان دا کار ونه کړه امان الله خان بیا د مرګ تر ساعته له هیچا هیڅ ونه غوښتل افغان ډیپلوماټ ډاکټر شاهي بایی مستندي لیکلي ول په ایټالیا کې د امان الله خان کور ته ورغلم پاچا غریبانه ژوند درلود ملکې سوریا د پاچا د کټ روجایي لرې کړه یو بالښت یې راوایست راته ویې ویل چې دا بالښت د افغانستان له خاورې ډک دی پاچا دا خاوره هغه وخت ورسره راوړه چې له افغانستان نه راووت پاچا پر همدې خاوره سر لګوي وایي چې بوی یې ښه باندې لګیږي کله چې ناروغه شي نو همدې خاورې ته پزه ورنږدې کړي خپل سږی وپړسوي وایي چې درملو ته ضرورت نشته یعنی دا خاوره بوی کړي بالښت یې جوړ کړی دی په هغه باندې سر لګوي که مریض هم شي نو دغه خاوره بوی کړي او وایي چې دا مې درمل دي له وطن سره یې لیونۍ مینه وه او ما ورته په غرب کې نن داسې محلونه جوړ کړي دي دومره لوی محلونه دوبۍ کې اروپا کې استرالیا کې عادي کس عادي افغان عادي مجاهد اعلی مجاهدین صاحبان څومره محلونه یې جوړ دي او ستا پاچا امان الله خان یو غریب کور درلود بیخي غریبانه ژوند یې و د ایټالیا په هغه غریب ترین منطقه کې ژوند کاوه پاچا وصیت کړی چې که مړ شوم او وطن ته مې د تابوت د وړلو امکانات نه ول نو په قبر کې به همدا خاوره را سره ږدئ کومه خاوره یې چې دی کابل نه وړې وه د افغانستان نه داسې په دغه کې بالښت کې ورته پرته وای که تابوت مې وطن ته نه وړل کېدو یعنی مسایل و یا جنګونه و نو بیا مې دا خاوره زما سره ښخه کړي دا یې وصیت کړی و یوه بل اروپایي لیکوال لیکلي ول دې خلکو افغانانو کبر وکړه د عزت ترقۍ او پرمختګ چانس یې په لغته وواهه دوی یو داسې پوهه مدبر زړهسواند زړور او پر وطن مین پاچا پسې واخیست چې په افغانستان کې
به بیا تکرار نشي. سوزان دا 2014 افغانستان عکسونه راوایستل، خورا او په نس وږی خړ پړ خلک سوالګر له خټو جوړ کورونه، وژنې، چاودنې، بمبارد پرې کړي اندامونه یې سترګو ته ودرېدل. د سوزان سترګې ډکې شوې. دا د ډیوډ جونز مسۍ ده، ککړوسۍ ده. د سوزان سترګې ډکې شوې، ګامونه یې واخیستل، د ډیوډ جونز کتابچه یې د جیل اوبو ته واچوله، سیند ته یې ور واړوله. چې یعنې دا نو دا ته انسان یې چې داسې دې کړي دي. د خیمې خواته ورغله، د پلار خوشحاله غږ یې واورېد. څنګه ډاډه یم پر غور نیکه به دې افتخار کړی وي. سوزان ور وکتل د جینۍ. پلار یې په حیرانۍ وویل ته ژاړې؟ نجلۍ خیمه ته ننوته. ملګرو دا یې پای و، کتاب خلاص شو. اوس یوه مهمه خبره هغې ته راځو. هغه دا ده چې ګورئ دغه اروپایان، دغه دیپلومات، سفیران او څه شی او غربیان دا لیکي چې افغانانو کبر وکړه، چې یو داسې پاچا یې وراټه، ورړې کړ، ویې ملګرو داسې نه ده. د دغو خلکو منافقت زیات دی. اوس هغه وخت کې د ډیپلوماتانو داسې ورته نه دی ویلي چې ته زیاتی کوې، یعنی پلان د غلط دی انګلیسه نه. هغه وخت کې څوک ورته څه نه وایي. اوس وایي چې افغانان غلط دي، ولسونه غلط دي چې دا کار یې کړی و. سمه ده ولسونه غلط دي، خو ته خپله غلطي ولې نه یادوې په دغه کې، دا چې ته ورباندې یاداشتونه ورکوې. نن هم ګوره د مجاهدینو جنګ و. مجاهدین نن چې په غرب کې په پوهنتونونو کې په دې باندې ډیبیټس کېږي، لیکچرې ورکول کېږي، دا څېړل کېږي. څنګه څېړل کېږي؟ داسې نه وایي چې CIA غلطه وه، داسې نه وایي چې امریکا غلطه وه، داسې نه وایي چې انګلیس غلط و هغه وختونو کې، اول جنګ جهاني کې، دوام کې، دریم کې. پوهنتونونو کې داسې نه وایي، داسې وایي چې افغانان غلط وو. نن حقایقو ته دوی لاس نه وروړي. یعنی تاسو، موږ او تاسو باید دا خبره په ذهن کې وساتو چې نن که ته هر څومره د پردیو کړیو سره 100% ته د هغوی بوټونه او شیان غواړي چې پاک کړي، نه وروره، تا سبا په څه نوم یادوي؟ ستا دا ټول خدمتونه چې د جاسوسۍ په شکل کې د کړي دي دا د نه یادېږي، او دوی خپلې تېروتنې نه یادوي. دوی څنګه CIA څنګه کامیابه شوه، یا هغه وخت کې د برټانیې خفیه ادارې څنګه کامیابې شوې، دا تېروتنې یا انساني ظلم نه حسابوي. نن یې هم ستا نه معافي نه ده غوښتې چې ما په هغه وخت کې زیاتی کړی دی. یو رسمي بخښنه نن هم انګلستان یا امریکې نه ده غوښتې. نو ما او تا به خپل ذهنونه سمو، خپل ګریوان کې به سترګې اچو. ولې زه د پیر په جادو کې راځم، ولې زه د مولا په جادو کې راځم، ولې زه د طالب په جادو کې راځم. زما باید خپلې آینه کې وي، د ملي ګټې آینه کې ولرم. زه د طالب کشله نن د ملي ګټې په آینه کې باید وګورم. د طالب غوښتنې زما د ملي ګټو سره اختلاف کې دي، په ضد ټکر کې دي که نه؟ که په ټکر کې وي طالبه ته مې نه یې پکار. د بل ډلې ټپلې غوښتنې باید په ملي عینکو کې زه وګورم، د ملي ګټو په عینکو کې. ګټورې دي، منم د پلانۍ ډلې، پلانۍ ګونده، پلانۍ ټپلې، ډېر ښه، خدای مو راول. که د ملي ګټې سره په ضد کې زما د پلار ګټې وي، زما د ورور وي، د مولا وي، د طالب وي، هغه باید موږ ځوانان ورټو. دغه شی هر شي ته باید د ملي ګټې
نېشنل انټرست عینکې په سترګې کړو، د ځانځانۍ عینکې لرې کړو. بیا امکان لري ګوندونه دي، پلانۍ خیل دی، ډینګی دی، پلانۍ قبیله ده، کندهار دی، جلال آباد دی، وزیرستان دی، سوات دی، کاکړ دی، اچکزی دی، یوسفزی دی، نه. یا پلانۍ کمپرست ګوند دی، پلانۍ دی، ډینګی دی، نه. وطن پرستی، ملي ګټې، هغوی ته چې ژمن نشو نو زه څنګه وکولی شم؟ ملا وایي چې په پیغمبر به بحث نه کوي، ملا وایي چې په صحابي په کردار به بحث نه کوي، قام پرست وایي چې زما په قام پرستۍ مشرانو به بحث نه کوي. یعنی په قام پرست مشر باندې بحث زهر قاتل دی، ناروا دی. په پیغمبر باندې بحث ناروا دی، په صحابي باندې بحث ناروا دی، د قرآن شریف په آیاتونو کې بحث ناروا دی. نو ته کامیابی غواړي؟ ته له ځوانانو نه ملي شعور غواړي؟ ته غواړي چې وطن وژغورې له اشغال نه؟ نه. قام پرستی، قام پرست ګوندونه، ډلې ټپلې، خیلونه، له دې نه به راوځي ځوانان. دا به هر شی هیروي، دغسې به چیلوپا ضرب دا به صفر کوي. وطن پرستی، ملي ګټې، نیشنل انټرست عینکې واخلئ په بازارونو کې. دا چې زه په باچا خان بحث نشم کولی، زه په ابدالي نشم کولی، زه په صمد خان نشم کولی، زه په پیغمبر نشم کولی، زه په صحابي نشم کولی، خو خوله خو دې رابنده کړه، نو بیا زه به ازادي په څه شي غواړم؟ خو یوه خوله مې ده، په هغه باندې تا لاس راته کښېښو. زه ازادۍ لپاره کومې لارې ولټوم؟ ملا مې وژني چې په اسلام خبره کوم، قام پرست مې وژني چې په قام پرستي مشرانو باندې بحث کوو، طالب مې وژني چې په دې طالب په پروژه خبره کوو، دولت مې وژني چې د دولت په پروژو خبره کوو. نو چې هر ځای کې تا ته مرګ پروت دی، خو یقینا به ته غلامې. نه، د دې یوه لار ده، وطن پرستی. وطن ومنه، د وطن پرستۍ عینکې واخله، د خپله بنګله، د خپل پلاټونه، محلونه، سرمایه، د بینک اکاونټونه، دا به پاتې وي. دا شخصیت دی، دا شخصیت پرستی ده. شخصیت پرستی ډیر اوږد مزل نه لري، مړ شوې ورک شوې بس. اما ملي ګټې هغه نه ورکېږي. ملي ګټې دې په نظر کې وي، د ملي ګټې لپاره دې سوچ فکر په کار واچاو، بیا به ملي ګټې په نړۍ کې ستا مملکت ته تحفظ ورکوي، او په دې مملکت کې به ستا زامن، اولادونه، لمسي، کړوسي او پړپوسیان وي. نو ملي ګټې، نیشنل انټرست، د دې لپاره له ګوند نه به وځي، ګوند به ورکوټی شی وي، اما هیواد به غټ شی وي. شخص به ورکوټی شی وي، اما هیواد به غټ شی وي. مننه ملګرو. قام پرست شئ، وطن پرست شئ، له قام پرستۍ نه راووځئ، له ګوند پرستۍ نه راووځئ، له ملا پرستۍ نه راووځئ. دا ته زه شخصي ورته بوتان وایم که نه، مړي دي، په مړو باندې ولې موږ خبرې وکړو؟ نن زه څه مشکل لرم؟ نن زه ډوډۍ نه لرم، پوهنتون نه لرم، ښوونځی نه لرم. دغه مسایل که زه 100 وارې پیغمبر کلمه یاده کړم، زما دا نه حل کېږي. که زه 100 وارې قرآن شریف وخورم، تلاوت یې کړم، زما دغه د خوارو د کونډو رنډو مسایل نه حل کېږي. که زه 100 وارې د غفار خان، د باچا خان، د صمد خان، د ابدالي او د نورو مشرانو، میرویس خان قبرونه ښکل کړم، زما د کونډې د یتیمانو مسایل نه حل کېږي. نو زه ولې هغه قبرونو ته وخت ضایع کړم؟ د دوی په تعریفونو او د دوی په شاعرۍ باندې زه وخت ضایع کړم؟ ولې زه د هغه کونډې د یتیمانو د نن ورځې مسایل ونه چیړم؟
هغې ته ستراتیژي ولې جوړه نه کړم چې د دې مسایلو نه به څنګه راوځو؟ نه، زه به خامخا میرویس خان یادوم، زه به خامخا ابدالي یادوم، زه به خامخا غفار خان یادوم، صمد خان به یادوم، ګجو خان به یادوم. سمه ده، د روحاني قوت لپاره ته دغه مشران یاد کړه، اما په ډګر باندې ځمکني حقایق دي، دا به ته د ساینسي لارې حلوي، دې لپاره به ته ساینسي سیاست ته لاس اچوي، حقایقو ته. دا نه په شاعري کیږي، دا نه د مشرانو په یادولو کیږي، دا نه په سندرو کیږي. مشکل دی څنګه حل کیږي؟ کونډه رنډه یتیمه کور نه لري، ډوډۍ نه لري، څنګه یې حل دی؟ په دې کې د باچا خان څه کار دی؟ په دې کې د میرویس خان څه کار دی؟ زما او ستا کنفرانسونه او سیمینارونه نه پوهېږم مشاعرې ټولې د دې نه ډکې دي. ورونه دا نن خبره وکړه، نن په کوم غوبل کې په کوم بربادي کې ته پروت یې، د دې نه ځان خلاص کړه. مننه، خوشحاله اوسئ ځوانانو، عزتمن شئ. د ډیوډ جونز د بغدادي پیر د دې ناولي د دې بدبخته پیر دا بدبختی خلاصه شوه. امیدوار یم خواري کوو چې سبا نه د فرانس انقلاب خاطر ملي پاسون په نوم باندې په فیسبوک کې پاڼه لري. خاطر لالا ژباړلی دی، 40 مخه دي، ډیر نه دی. د فرانس انقلاب باندې هغه به ووایو، د هغه نه به ډیر څه زده کړو. ځوانان به فکر کما د فرانس انقلاب چې دوی واوري نو څنګه خلکو قربانۍ ورکړي دي، څنګه زناناو قربانۍ ورکړي دي، پیغلو، او څنګه یې له بدبختۍ نه ځان راایستلی دی. هغه باندې بله خیره د سبا به اول زه به اجازه اخلم له دغه نه د ملي پاڅون نه له خاطر لالا نه، او بیا بله خیره که اجازه یې راکړه نو سبا به بیا په دې وخت کې د فرانس په انقلاب باندې هغه ورکوټی کتاب ژباړه هغه به ولولو. مننه د لوی او هوسا افغانستان په هیله. له کرونا نه ځان وساتئ، احتیاطي تدابیر 100% په ځان باندې ومنئ. مننه، ښه صحت خدای دې وکړي چې په ژوند مو ځینې ارمانونه پوره شي. د لوی او هوسا افغانستان په هیله.